د لاهور غازی آباد تاڼه کې پولیسو یو داسې کیس کړی دی یقینا چې د پنجاب پولیسو سره چې کوم دی د شرم نه ښکته کړی دی. لاهور غازی آباد مکمل تاڼه په دې کیس کې معطل شوې هم ده. څه کیس دی ډیټیل سره پې خبره کوو، حیران بشئ چې هغه خلک چې موږ ول د معاشرې محافظ وایو او هغوی بیا معاشره کې محافظ نشي بلکې هغوی نه سوران جوړ شي، لکه د پنجاب پولیس چې دا کومه کاروایي کړې ده، دا کم د شرم کار چې کړی دی چې واورئ تاسو له به هم غوسه درشي. بل طرف له زموږ چې کوم سیاسي خلک دي نو هغوی اکثر دا خبره کوي چې پنجاب ډېره ترقي وکړو، کې پي کې ترقي نه ده کړې یا بلوچستان ترقي نه ده کړې او پنجاب خو ډېر په مخ په وړاندې روان دی. نو د پنجاب ترقي وګورئ جي. لاهور غازی آباد مکمل تاڼه په دې خبره باندې معطل شوه چې دغه تاڼې ته یو ذهني مریضه یو پولیس راوستلې وه، ذهني مریضه ماشومه چې هغه منټلی ډسټرب ماشومه وه. هغه تقریبا غرمه 2 بجې گرفتار کړی او تر 9 بجو پورې چې دغه تاڼه کې څومره هم پولیسو جاب کولو، څومره هم پولیسو هغوی دغې ماشومې سره ذهني ماشومې سره زیاتی کړی دی چې بیا پلار په چغو چغو باندې ژړل. باقاعده ویډیوز وایرل دي په سوشل میډیا باندې، تاسو کتلی شئ. لاهور غازی آباد مکمل تاڼۍ که ډیټیل تاسو په یوټیوب وګورئ نو مکمل ډیټیل به دلته راشي. بیا خبره ډي پي او لتلې ده، خبره اعلی حکام لتلې ده. نو اعلی حکام د لاهور د غازی آباد چې دغه کومه تاڼه وه دې کې څومره هم خلک په ډیوټۍ باندې و دغه ټایم نو ټولې معطل کړي دي، ټولې سسپینډ کړي دي. سسپینډ مطلب دا دی بلکې د نوکرۍ نه ختمول پکارو. سسپینډ مطلب دا چې یو میاشت دپاره به په کور کښېني، 2 میاشتو دپاره په کور کښېني، یا کیدای شي بلې تاڼې ته ټرانسفر وشي. خو لکه جاب یې نه دی تللی، جاب یې هماغه رنګ سکیور جاب دی، صرف څه ټایم دپاره یې معطل کړي دي کې باقاعده اوس انویسټیګیشن روان دی. خو که ښه کوي نو زه یم چې ټوله تاڼه چې کوم دی مکمل سسپینډ کړي، ځکه د یو ذهني ماشومه، یو داسې ماشومه چې هغه منټلی ډسټرب ماشومه، یو داسې ماشومه چې هغه په خوب بد باندې نه پوهېږي، او کم عمره ماشومه هغه په څه کیس کې ګرفتاریږي، څه کیس کړی یا نه کړی، خو په تاڼه کې سره بیا داسې قسم رویه کېږي. نو یقینا ډېره د افسوس خبره ده د هغه خلکو دپاره چې کوم خلک وایي پنجاب الله دې وکړي چې پنجاب لکه دا موږ دا نه وایو چې موږ پنجاب نه جیلس کېږو یا د مریم نواز حکومت نه جیلس کېږو چې هلته ترقي څه، خو دا ترقي نه شوه. روډونه شو، بسونه شو، دا ترقي نه شوه. عوام روډونه او بسونه نه خوري، عوام تحفظ غواړي. عوام چې کوم دی په روډونو او بسونو د هغوی خوراک نه دی، هغوی له نور هم څه کار کول پکار دی. لکه جابز ریشو تاسو ګورئ، مهنګۍ انفلیشن تاسو ګورئ څومره ډېر دی په پاکستان کې. منم په پنجاب کې د کې پي کې په نسبت باندې مهنګۍ لږه کمه ده، خو مهنګۍ شته دی. د هغه چې کوم عوام دی هغوی په دې مهنګۍ کې وخت نشي تېرولی. څنګه چې کې پي کې تاسو ګورئ مهنګۍ سیوره سپیشلی اوړه چې کوم دی ډېر زیات ګران شو. 3150 باندې درمیانه توړه چې کومه ده ما سهار راوړلې ده، یعنی 3150 او فاین اوړه چې کوم دی هغه 3200-3300 کې خرڅېږي. نو یقینا د غریب خلکو دپاره دا ډېر غټ اماونټ دی. لکه توړه 16 کیلو توړه لکه اوړه چې کوم دی لکه دونه ګران شو. خیر دا اپډیټ شو. د دې حوالې سره ستاسو که څه رایې وي نو خپله رایې موږ سره قیمتي په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.